شپږم نمبر حدیث د مجاهدې په باره کې السادس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل السلام فرمای المؤمن القوي طاقتور مسلمان چې بدن نه طاقتور وي پیسې نه طاقتور وي او د شیطان نور شیانو کې طاقتور وي خیر و احب الى الله من المؤمن الضعيف د کمزوري مسلمان نه خوي چا په بدن کې کمزوري بدني کمزوري غنه له پیسې نم کمزوري هم د شیطان معاشري کې څه زور طاقت نه لري او په کل خیر ها او په کل خیر ها هر یو کې به هر حل خیر شته ځکه چې مسلمان هغه خیر لري ځکه چې ایمان لري به مخته وتوی چې احرص على ما ينفعك چې کوم شی پیدا درکې کنه ما کې هرس کوا یو مخې مغشي په سیاخته کېږه واستعن بالله د خدای نه مدد مغړه پښنه کې ولا تعجز ځان عاجز ما پتی کوا کمزور یا ناپوی ځان ما جوړوا مخته مزل کوا هر پل چلی ایک قدم آگے وین اصابک شیء کڅ تکلیف دل ورسېدو چې مختزی کنه به خو پکې ټکاری بوه موډونه بدل رزي لاري بد ترسي کنه لاري کې بو چې موډونه بوي تبي و پکې خپې بدل لګيږي کله پکې غرزي کې بد سیمه چې غرزي ما خپه می ولګي د لګي خو خدام لګي کنه مختزی ته تبو صفه لري ملي ولي نتی قسم مسله د تپی خشوه په دغه کوخخ کې فلا تقل بد سیمه وای چې لو اني فعلت کما د سیکړی وکنه کانه کذا کذب بد سي شي وا تا نه خوشوي د کار وزدل ته سوای چې ری د سکم کړي وته خو نه کړې شو کنه اوس تیرو بنې څه خبرې کې تیرې هېره د سیمه چې کده سیمه کړي ته و نه کړې شو غټم کې د نه کړې شو اوس بس توره او کېرله ولکن قل خود سوای کنه چې قدر الله يقدر الله وما شاء فعل خدای په سلی کلی تقدیر کې څه خو خیمه کیږي فین الله زکه چې اگر مگر نگر تگر پگر دا څه د سیل کده سیمه کړي کچې ته او کچري یره ک بل فرض او تقدیر سم کړي بل فرض او تقدیر پیدا ته پرزونو کې اختیمون دي چې حقيقي دنیا کې د سره یو کارو شو بل فرض او تقدیر پکې ستوای یره د سکوټر می چې لاغونی غړول او د تیګی نه کنه به زنه غورځیدل د خپامه به نه ماته ده خو تا خو مغټم کې ونه غړول شوس پکې څه خبرې اوس خدای سي خپامه ته شوی ده مغټم به خیال کړه غټم تا نه شو کولای خدای پاکه سي نه ګول کړي نه د شیما وای د اگر مگر نگر ولی تفتح عمل الشیطان دا در باندې د شیطان دروازې رو کولې بس ارزي کې به سوچونه کوي لاله او خدای نه بګی لمن وي رواه مسلم السابع عنه مغه حسابي نوم حدیث دی فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حجبت النار بالشهوات د جهنم مور څه د په شهوتونو سره پټ کړي شوی دي سمانه تینه غیر شپر شهوتونه دي خواهشات دي نفسانیات دي نشي چوک د غشیان کې خو ظاهر ده چې جهنم ته مختزي کنه چې د لاره د کراس کا شهوتونو خو جهنم دی مخته وحجبت الجنه بالمکاره اور جنت چې د په مشکلات سره تکلیفات سره صعوبات سره شدائد سره سختیان سره پټ کړي شي دي کم سره چې د سختیانو بني ورتیر شي خو مخته جنت شو متفقون چې سکه مغه بیا ریبه مختبزي وفي روایت لمسلم حفت لفظ رخل دي حجبت ملش بدل حجبته بمعناه دوړو منی ودا اي بينه وبينها هذا الحجاب د جنت او جهنم منس کې اونده شي ته د ګناهونو وغیرہ منس کې دغه فاصله د پیدا فعل هو چې کله د فاصله د تی کې داخله خو مخ ورتلندې پکې نو وزيبه الثامن عن ابي عبد الله حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال دا حضرت صاحب روایت کې حذیفه صاحب چې صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم ذات ليله وشبه می پیغمبر سره منځو کو فافتتح البقره سوره بقره تلاوت شروع کو فقلت مې چې ير کو اندلمه کې چې د سلام آیت سره بو رکوع کی ثم مزا مختنور تلاوت کو فقلت مې چې يصلي فيها يصلي في ركعه لکه یو رکعت کې وزدا ټول سورت وای په مزا غنه مختتر شو فقلت مې چې ير کو به بس رکوع وکي کېدش ثم افتتح النساء بسوره النساء شروع کو بقره غای ویل ثم افتتح آل عمران بسوره ال عمران د غټ غټ سورتونه دا پکې ملو کو بقره يقرا مترسلا ترتیب سره ویل لکه هر په جوتولو ترتیل سره به مختصوي اذا مر بآية فيها تسبيح شکامت ونته شو کې تسبیح د خدای پاکي بیان سبح حالت به سبحان الله ویلو دا په نفلونو کې مسله د زموږ مذهب کې نفلونو کې به ویل شي
او په فرضو کې د شي تشیان نشي. لو اذا مر بسؤال سأل چې کوم ځکه د خدای نه سوال وکنه لکه یتونه د شته چې سوال دعاګانې د پکېلته بیا وخت کوله چې دا شعر نصیب کی خدایا. و اذا مر بتعوذ کا چرته کې د یوشینا پانا پکې غختلی شي و نه تعوذ تل به پانا غختله ثم ركع بغنه بعد رکوع ته لړو فجعل يقول دا کلمات ویلو سبحان ربي العظیم چې رستمی کو تفکان رکوعه نحو من قیامه د قیام ته د سنګدی غونې لګیدل کدوم روغد رکوع وکړو پرا قیام بشان دی نو. ثم قال غنا بدی سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد چې دی کلوي. ثم قام قیاما طويلا قريبا من مرکا د رکوع کی چورټی ماغه ته د سنګدی غونې ټیمه په ددی قومي کې تیر کړلو. ثم سجد بسجدي تلړو فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجود قريبا من قيام د سجده و د وکړه. رواه مسلم. کله کله شی ته ود منځونه کول شي تطویل قیامه افضل دی. کله کله سړی منځ اوګدو کی کنه قرات پکې اوګتی کله کله کثرت سجود افضل لکه زیات سجدي کې سورتونه او آیتونه پکې کم وای دوړه بهتر دي کم یو بنی عمل کوي. نور پکې علما سیم لړ دي کله څوک وي تطویل قیامه افضل دي څوک سوي څوک څه. التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة پیغمبر سم سره وش په منځو کو فاطوال القيامه قیام یوګد کو حتی هممت بامر سوین چې ما بد اراده او شوا بد اراده سی لکډیر منځو کې معنا شری بس نه کوم سلام تاو کې پکې یا د سزله کې میڅو وساره لشي د خډیرو ګد شقیل متی چې ما هممت به تاثیر ادا کړی قال هممت نجلس چې زکینه مو ګرل د کې نستلې ته دی بد اراده وي ځکه چې ودریدل خو نشي کولای ځنه سړی ستړيږي په وګت قیام کې نستل شي ودعه ذا پرې د مفویلاړي خود سي به اون کړل متفقون علی. دا مجاهدی دي کنه چې خود سي وګد منځونه کوي او غیره غیره دي سره د نفس اصلاح کیږي. العاشر عن انس رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حضرت انس وی چې یتبع المیت ثلاثه مړی پسې دریش یا روانيږي. دا درې شین چې سړی مړ شي تا پسې دی ول ثواب رسیږي ځکه د غدرو شین د توجه ورکول پکار دی. نو چې سړی مړ شي وسر سدي ختم تا چې وس طریقه روانه خو بس ختم شو کنه نور څه نشي کولی. سړی د مزدوري کې لاس مزدوري کوي خو څنګه مړ شي پات شو کنه دلته د کانو میله جوړول چا سره د شکل سبزی کار دی کولو خو بس ختم شو چا سره مزدوري دی کنه شته د شکار کړي چې هغه شلري بس بيخي وجود لري دکان دی کایم کړی دی بچای ته به پاتې شي تجارت ولا کاروبار دی چلو کړی دی رسته ته نه پاتې شي. انه شي دنیا کې زره د سکرونه دي چې ته کوي اخرت د پاره تا ولا ثواب بس په الحال جری نور به ختميږي مونږ دی کول خو مرشه مونږ خو نه کیږي کنه یا د شته مختصر صدقات تور کول خوراک مرا کول ورجی دی باخي کې ختم شي پلاو دی پوخ کو ختم انه شته ذکر او تسبیح سبحان الله دی وی صدقات دی کول عامه یا د شته روزي مزید دی ولی قیام دی کول تهجد و دا ختم خودري د سیدی کنه شدت په سی بیر ساتي رواني د سی کار کول پکار دی. مړی په سدري شیان وی غازی هغه کې به یک شابت کی چې اعمال دي سړیو کې خود سي عمل شجري به خیا خوان کوي اهله کور ولا خلق در پسې بس د پند کې واپس کیږي او ماله مال خود ناسي پتی کیږي ما ساتي او عمل بل عمل دتا رفیق حیات اخرت ته یو رفیق زندگی دی کنه د دنیا ول زندگی کې د سره رفیق وي هیڅ شي هم سفر د سره اخرت پوري چې هغه شه د عمل صالح دی او عمل طالح دی د سړي سره همیشه ملګرتیا کوي. ګرینډ فرند د سړي لپاره شه د لایف چیمپیون دا لایف چیمپیون حقيقي آمده چې دا سړی ځان تخپل کی فرج اسنان دوونه پس کی وي قواخد یو پاتې کی ارجو اهل او ماله کور او مال تنه واپس شي او يبقى عمل او عمل سره پاتې کیږي متفقون. بیا په عمل کې د اعمال ثلاثه هډر بهتر دي صدقه جاریه او کې مسجد وغیرہ جوړ کی کتابونه چاله والي وغیرہ یا همدا شته شو کې لار جوړه کی او بوله طریقه پکې او کې الحادي عشر یو لسم نمبر حدیث عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم علیه السلام فرمای الجنه اقرب الى احدكم تاسو ګاریو کاسته جنت دومره نه دي من شراک نالی چې د خپل د بوت ولا تسمی ولا چې کم د مزه ده کنه دومره وته نګدي وي خو بس یو کلمه دی خوې کې د شمدي دی وجنه جلت تلاړ شي ونارو مثل ذالک جهنم هم د سیدی. رواه البخاري. الثاني عشر عن ابي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه. د ابو فراس سیف د ربيعه بن كعب اسلامي سیف د پیغمبر خادم او ولي صفه حضراتو کې کم خلک شبوت لاندې کې نستل
قال دا وایي چې كنت ابیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شپه به ما تېروله فاتیه بوضوئه او د څو به مې ویله راوړي وحاجت یې همداسې حاجت دپاره فقال یوه ورځې ماتي چې سلني ما نه څه وغواړه څه سوال وکړه سوال ما نه دی چې څه غوښتنه وکړه چې ته دعا وکړمه فقلت موتی چې نور څه شیان به غواړو د دنیا پاتې ده داسې وکړه چې ما دپاره د جنت د ملګرتي سوال وکړه چې تا سره جنت کې ملګرتیا وکړمه اسألک مرافقتک فی الجنه جنت کې د ستا رفاقت غواړم فقال او غیر ذلک نور څه غواړې قلت مې چې هو ځکه بس همدا چې نور څه کومه قال پیغمبر سمتی چې دا ښه خبره د خودي سره داسې کوه چې فاعنی علی یا علی نفسک د خپل نفس خلاف د دې خبرې مدد وکړه چې بکثرت سجود ډېرې سجدې خدای ته لګوه دې سره د خدای په قربت نزدېکت حاصلېږي رواه مسلم الثالث عشر عن ابي عبد الله ابي عبد الله وتل شي قال ابو عبد الرحمن وتل شي ثوبان رضی الله عنه مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر سم خادم او عزتکار د غلام قال دا وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر سم نمر دلی دایره الشعلیک بکثرت السجود ډیر منځونه خدای ته کوه چې منځونه ډیرې سجدې پکې ډیر یا کم تلاوت کوي سجدې پکې زیاتی فإنك لن تسجد لله سجدة شي وای وسجده خدای ته لګاري سجدې بني الا رفعك الله بها درجه خدای دې سره درجه اوچتي وحط عنك بها خطيئه وغنا دي ختمي رواه مسلم الرابع عشر عن ابي صفوان عبد الله بن بسر الاسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمای خیر الناس په خلکو کې خسړې بهتر انسان هغه څوک دی من طال عمره چې د چا عمر وګد یو وګدوالی سره سره وحسن عمل او اعمال بهتر وي رواه الترمذي وقال حديث حسن بصر بزم الباء باب نفيش شي وبسين المهمل سين پوست پکې ټکی نشته